أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق چې موږ کتاب ورکړی ده هغه کتاب داسې تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او که چیرې د حق ادا نه کو بیا دا خلق خسارې موندونکي دي. لکه ماضي والګردان فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن. د ماضي به موږ له ضمایرو څرنګه پېژنو دې لپاره ضمایرو د ماضي والګردان ده او ماضي ګردان ته موږ صیغه وایو. صیغه ګراف په ذریعې سره موږ چې د کوم وزن نه بس دې ته وایي صیغه او فعل چې موږ عام طور باندې صیغه استعمالو د وزن نام ته صیغه وایي. فعل ماضي به موږ ضمایر څرنګه پېژنو دې لپاره موږ د فعل ماضي ضمایر په دوه قسمه کړي یو بارز او یو مستتر. بارز ضمایر 12 دي او مستتر 2 دي چې واحد مذکر غایب او واحد مؤنث غایب چې راځي یفعلو اور فعلت. ضمایر سے فعل ماضی کې پہچان چې کله موږ فعل ماضي ضمایرونه پېژنو نو ضمایر موږ په دوه قسمه تقسیم کړي وو یو علیحده آنے والی یو جڑ کر آنے والی. علیحده آنے والی صرف فاعلی مفعولی او جڑ کر آنے والی ضمایر فاعلی مفعولی اضافی په درې سره کچ راځي. اوس به موږ د فاعلی جڑ کر آنے والی ضمایر چې فاعلی ضمایر وایو او فاعلی ضمایر بیا په دوه قسمه دي یو مستتر او یو بارز. مستتر ضمایر 2 دي او بارز ضمایر 12 دي. مستتر ضمایر دا صرف په واحد مؤنث حاضر صيغه شي او واحد مذکر غایب صيغه راځي فعل او فعلت. اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم